أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ایام د ابا عبدالله الحسین علیه السلام دی، ایام د ازادي، ایام د غم دی، د ژړا او فریاد دی. رسول الله هغه عظیم الشان پیغمبر خپل المسیح ابا عبدالله الحسین علیه السلام په باره کې بتحقیق قتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام کله مولا ابا عبدالله الحسین هغه بیگناه وینه تاله شي، شهید شي، هغه بیگناه ویني نه به یو داسې حرارت وچات شي، یو داسې ګرمایش به وچات شي چې هغه ګرمایش به د مؤمنانو زړونو ته داخل شي. که داسې ګرمایش به وي چې هغه ګرمایش بیا د مړ کولې، د خاموش شولې یا د کم شولې بیا نه خلي څه کم شي. هغه حسین چې مختلفو مقامو باندې کله هغه مقام و عظمت سترګې غړوي، و مقام باندې زیارت کومه ماه رجب و ماه شعبان که مولا ابا عبدالله الحسین علیه السلام وارد شوی دی، هغه کې شپږم مولا ابا عبدالله الحسین ته خطاب کوي ته اشهد انک طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. مولا ابا عبدالله الحسین ته یو معصوم خطاب کوي، شپږم مولا ته حسین ته پاکیزه، ته خو خود پاک و پاکیزه است، تا ابا و اجداد پاک و پاکیزه دی، تا ابا و اجداد خاصی پاک و پاکیزه دی. حسین هر یو کس تا بس متوسل شي، چوک تا در بار تا راغلی، تا در تا راغلی، غیا پاک و پاکیزه شوله و طهره حرمک. حسین ته خاصی پاک و پاکیزه، تا حرم پاک دی. شپږم مولا ته خطاب کوي، مولا ابا عبدالله الحسین ته و طهر بک البلاد. حسین ته پاک، ته پاک و پاکیزه، کومې ځمکې ته وارد شوې داخل شولې، هغه ځمکه یا پاک و پاکیزه شوله. ځکه قرآن آیت سترګې وړو، آیت تحیر دی باندې دلالت کوي چې کله خالقه اخو پنجتن پاکو ته څغونه یو مصداق مولا ابا عبدالله الحسین دی ګرم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اغه د قرآن مجید دی ای مصداق مولا ابا عبدالله الحسین څنګه خدای داسې پاک او پاکیزه کړی دی لکه څنګه د دوی حق دی چې پاکیزه شي. د حسین چوک دی، د حسین صار الله دی، د حسین چوک دی، د حسین وتر الموتور دی، د حسین هغه شخصیت دی چې هغه بدن کوم حرارت او چتیږي، هغه حرارت سره مؤمن زنده کیږي. مسترګې وغړو، مرسترګې ته سترګې وړو، کله مرسترګې شعاع ډایرکټ وي یا انډایرکټ هغه یو شی باندې پریوځي کنه راځي ور باندې هغه سره زنده کیږي. نه څنګه هغه مرسترګې شعاع سره د دنیا هر موجود زندگی کوي کنه، اندی شان سره د مولا ابا عبدالله الحسین علیه السلام هغه ویني پاکي، ویني مطهر، ویني سره کنه کوم حرارت نه اوچات شو، هغه سره د مؤمنان زنده کیږي. خو اوس لږ سترګې دي ته وغړو، دا مقدمتاً صرف د حسین عظمت او مقام د مو ژبه ډیره وړه دی، مو عقل ډیر ورکړي دی چې دغه عظمت بیان کو. خو شو دغه ټول مقام عظمت صرف دی دپاره چې وکړو چې آیا هغه مؤمنان مو یو که نه یو چې کوم حرارت رسول الله یی چې د مولا حسین بېګناه وینې نه اوچتېږي، آیا هغه حرارت یې مو زړه ته وارد شوی دی، داخل شوی دی که نه دی داخل شوی. دې پوښتنه به خپله مولا حسین وکړو. حسین لږ سترګې وغړو، دا حرارت یې مو زړه ته وارد شوی دی، داخل شوی دی که نه دی داخل شوی. حسین چې انا قتیل العبره لا یذکرنی مؤمنا الا بقا. مولا حسین څه ته چې کله ما در ته راشي کنه، د حسین دربار ته چوک نه وتل کېناستلو کې کنه، هغه وخت کې کله مؤمن وي هغه حرارت دی هغه زړه ته وارد شي. کله حسین ذکر شروع شي، د حسین نه میخ خستلې سره کنه مخ نه صرف اوښکې نه روانېږي، بلکې بیا هغه تیزه ټویې کوي چې یا مظلومه حسینه وا غریبه حسینه. ویل حسین مؤمن تعریف د توکل مؤمن وشو هغه دی بیا
دا حسین دی څه درس ورکوي د ایثار د قربانۍ. دا حسین دی څه درس ورکوي د عزت. دا حسین دی چې هغه خپل وجود قربان کړلو خو موږ ته عزت راکړلو چې هیڅ کله ذلت ته سر ټیټ نه کوي. ویلې خپله مولا حسین یی چې کله کس مومن دی که نه قرآن آیه ورباندې ډېرې آیې ورباندې دي چې د مولا ابو عبدالله الحسین دغه کلام باندې دلالت کوي، د دغه کلام طرف ته اشاره کوي. خو زه هغه طرف ته نه څم خو دوره بویم چې د کوم عزت درس مو ته مولا ابو عبدالله الحسین ورکوي. تاریخ کې ډېر مثالونه حسین ورکړي دي، مدینې نه واخله کربلا پورې. خو زه به دا خپله مولا حسین کوي چې الموت فی العز خیر من حیات فی ذله. هغه موت چې عزت سره دی که نه، هغه هغې زندګۍ نه بهتر دی چې هغه ذلت سره دی. نو ما خدای ته سوال کو پروردگار محمد و آل محمد لخاطر مو د حسین لیارې باندې روان کی، مو ته عزت ولا زندگی عطا کی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.